اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الناس اعبدوا داود دعوة توحيد ده سرا دلائل. يا أيها الناس اعبدوا اي خلقو عبادتو كيتاسو ربكم درب قل الذي هغرب خلقكم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلكم آکسان چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د کفر او د شرک نه او د الله د عذاب نه. الذي الله هغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې ده ستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش والسماء بنان او اسمان چھت وانزل من السماء او نازل کړي دی الله تعالی د اسمان نه مان اوبو او نازلیهم محکم نازل کړي دي او تر قیامت پورې به دغه شان د اسمان نه اوبو را نازلی یعنی بارانونه به کوي. وانزل من السماء ماء او الله هغه ذات دی چې را کوزي یعنی را نازلی را وری د اسمان نه ما اوبه د باران فاخرج به من الثمرات نو الله را استلی دی به په ذریعه د دې اوبو من الثمرات دغه میوونه او د غلونه رزق لكم رزق تاو د پاره فلا تجعلوا لله نو چې کله الله داسې ذات نه داو پیژنې نو مگر دوی د الله سره اندازن شریکان وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ چې د الله سره شریک نشته. وان کنتم فی ریب کچریه تاسو ای کافرو په شک کې مما دا کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو که تاسو دا شک کوئ نو فاتو نو تاسو راوړئ یعنی جوړ کړئ بصورت په یو صورت سره من مثلی په مثل لري ودعو شهداءکم روبل تاسو اغا شهداءکم اغا گواهان خپل یعنی اغا خدایان خپل چې تاسو وایي چې دا حاضر ناظر من دون الله سوا د الله تعالی نه یا په مقابله د الله کې دغه تاسو باطل خدایان راوغواړئ په مدد سره ان کنتم صادقین کې چېرې تاسو رښتونی یې نو دا کار خو تاسو نشئ کولی چې یو صورت جوړ کړئ. نو فإن لم تفعلوا دا تخویف اخروي دی دپاره که چېرې تاسو دا کار نه وي کړی ولن تفعلوا هرګز یې نشئ کولی فاتقوا النار التي نو ویریږئ د اور هغه نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دی والحجاره او ګټې دي د خلکو نه مراد کافر او د ګټو نه مراد د هغې د ګټو نه جوړ شوي بوتان. اعدت للکافرین دا اور تیار شوی دی د پاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا دا اوس بشارت اخروی دی او خوشخبری ورکا کسانو ته زما پیغمبره آمنو چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات نیک اعمال کړي دي ان لهم جنات چې بشک دي د پاره جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي با لاندې د ونو دا غینا یا د بنگلو دا غینا الانهارو هغه نهرونه کلما رزقو هر کله چې رزق ورکړی شي دی ته منها په دې جنت کې من ثمرات رزقا دغه میوونه یو رزق قالو دی بوای په جنت کې بدی وای هاذا الذي دا خو هغه رزق دی رزقنا چې را کړی شی مونږ ته من قبل مخرنا واتو به متشابها او ور بکړی شي دی ته دغه رزق څخه متشابها متشابه یعنی یو شان د کوم یو ولنه چې میوه وخوري سمدستی باندې باندې بل میوه شوي نو چې بیا دې راو شو کې نو دغه خوان به جدای ولهم اوردی د پاره د جنتیانو د پاره فيها په دې جنت کې ازواج مطهره ببیان بی پاکه وهم فيها خالدون او یبدی په دې جنت کې همیشه د پاره. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نپریک دی ان یضرب مثلا بیان ول د یو مثال
مثلا ما ان یضرب مثلا ما چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة ماشي یعنی مثال د ماشي فما فوقها یا هغه چې پورته د دینه په وړوکوالي کې دا جواب د کافرو ته هغه به دا څنګه کلام دی د الله چې په دې کې د ماشو د مچانو د مچو او د ونو بوټو د دې ذکر دی پکې الله تعالی فرمایي دا خو د انسان د پوهې لپاره ز بیانم فاما الذين امنوا هر چا کسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون دي پويږي دي عقیده لري انه الحق چې بشک دا مثال حق دی من رب طرف د رب د دینه او اما الذين كفروا هر چې کافران دي هر چا کسان چې کافر دي فيقولون نغي واي يعني اعتراضا ماذا اراد الله بهذا مثلا سيراده کی الله تعالی بهذا پدې سره مثلا د جهاد د مثال الله تعالی فرمایي یضل به کثیرا گمراهی کی پدې سره ډیر و يهدي به کثیرا هدایت مو پدې سره ډیر وما یضل ان گمراهی کی به پدې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمانه فاسق نافرمانه تو الذين او دا فاسقان هغه خلق دي ينقضون عهد الله جدي ماتي وعده د الله تعالی من بعد ميثاقي پس د هغه وعده مضبوطه د الله جل جلاله سره ويقطعون او دي کټکي ما امر الله به هغه چې امر کړی دی الله تعالی پاغه سره ان يوصل د جوړ وصل وی جوړ د خپلوانو سره جوړ راوستل ندی دا کټکي صله رحمی کټکي ويفسدون في الارض فساد کی پزما کې اولئک دا کسان هم الخاسرون دي تاوانیان دي کیف تکفرون بالله نو سرنګ انکار کوي تاسو د الله په الله تعالی باندې د الله تعالی وکنتم امواتا او حال دار کې وای تاسو مړو فاحیاکم نو الله را ژوند کړي سمندب انسان چې لا پیدا نه نو دې نیستوي او چې پیدا شي نو دا ول الله ژوند ورکی شتشي د نشنه شتشي نو ژوند تیری بیا ثم یمیتکم نو بیا با مرګ را ولمز پتا سبحانه الله تعالی فرمایي ثم یمیتکم او بیا با مرګ را ولي پتا سبحانه ثم یحییکم او بیا برا ژوند کی تاسو د عالم برزخ نه بعد قیامت د پاره بیا را ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا دی الله تعالی ته ترجعون تاسو به واپس کولې شي هو الذی الله اغذات خلق لكم چې پیدا کړی ستاسو د پاره ما فی الارض هغه مخلوقات فی الارض چې پزما کې دي جميعا ټول مستاثر فائدې د پاره دي دا مایعات دا نباتات دا جمادات او دا شان بے زبان حیوانات دا انسان د فائدې د پاره الله پیدا کړی ثم استوى او بیا قصد ک الله تعالی الى السماء اسمان تا فسواهن نو برابر کړل 7 سماوات و اسماننا وهو او الله تعالی بكل شيء عليم پارس باندې عالم دی